Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The Qawmi Watan Party सूबाई कायद जनाब सिकंदर आयात खान शेरपाव, the district chairman Kaisar Khan, the district Tanzim Odadaran Sahiban, the village council chairman Sahibano, और द शबकदर दनो कदरदानो मशरानो इज्जतमंदो ज सासो टोलो बेहद मशहूर खासकर द मवद आलम चाग दा मौका मुंग राकड़ा और तमाम दा ख्वाहिशों के रोजा और अख्तर तेरशिव چې مونږه یو بل سره ملو شو نو ټولو کې مخکې خو ستاسو ته د تېر شوي اختر زما د طرفه مبارکي قبول کړې دا روژه او دا اختر دې ځله ډېر دا روژه چې ده نو ډېره په دې لحاظ سره आसिम आखिर के मौसमियात पर वजह ढेरा गर्म हो सियासी तौर माने और ढेर तब्दीलियाँ रागले पदे रोजे पम्याश के जमुंगा दशोरोना तेर इलेक्शन शो दागे न पस دا زمونږه موقف و چې د عمران نیازي حکومت دا یو سلیکټډ حکومت دی منتخب حکومت نه دی په هغه لحاظ سره او دا د چا په زور باندې راوستې شوی دی او دا غوی په منشا باندې او د ده کې هغه اهلیت نشته چې دی دا حکومت وکړي ورسره چونکې د عوامو د ووټ صحیح حقدار نه و نو هغه دا موږ ته پته وه چې دی به په دې ملک کې خاص کر د غریب طبقې خاص کر د هغې طبقې چې تنخوادار طبقې د کسان د مزدور د هغوی به صحیح نمایندګي ونه کړی شي هماغه وشوه زمونږ غوښورو نه دا جو اهدم کړو د ټولو حزب اختلاف سیاسي پارټو چې موږ به د دې حکومت خلاف اواز چتاو هغه پورې به آرام نه کینو چې څو پورې دا حکومت ختم شوی نه ختم شوی مطلب دا نه چې موږ په غلط طریقې باندې دا حکومت ختمول غوښتل مونږه خو وایي چې الیکشن دی وشي دوباره او د هغې نه مخکې د اصلاحات وشي په انتخابي اصلاحات وشي چې آینده الیکشن کې څوک ګډوډ ونه کړي چې دې ځله څنګه په تېر الیکشن کې د بعضې ادارو چې کوم عمل دخلو او هغې نه پس د الیکشن ماښامي نه پس چې د دوی سیسټم ټول ډاون شو دوی وایي چې بھائی سیسټم ډاون شو هغې نه پس نتیجې چې راوتې هغه مختلف وي د دې لپاره
دا یو جدوجهد و او په هغې کې تاسو هم ټولو حصه اخیستې ده. په هغه لانګ مارچ و او په هغه دلته پېښور کې جلسې وې، په هر ځای کې جلسې وې. زمونږ د قومي وطن پارټۍ کارکنانو په هغې کې حصه اخیستې ده او د هغې دا زمونږ یو شراکت و په ټول مشترکه طور باندې دا مونږه کامیابي حاصل کړې ده. دا دې کې ستاسو یو لوی کردار او حصه وه. خلک دا وایي چې اسم دته خو یو کال پاتې نو ولې په دې وخت کې داسې تاسو یو تبدیلي راوسته. دا صحیح ده چې د کال یو سوه کال داسې پاسه یو کال پاتې و، خو مونږ دا محسوس کړې وه چې یو خو په غریبانانو باندې چې دا کوم بوج اچولی و او وروسته ورځ د هغې کې اضافه کېده د مهنګۍ په وجه، په هغې کې بېروزګارۍ په وجه، او ورسره د آینده دپاره داسې یو منصوبه بندي جوړه کړې وه چې آینده الیکشن به په الکترونیک ماشین باندې کېږي او په دې کې به څه نوم دی موږ په دې طریقې باندې دا الیکشن کوو. حالانکې ټول سیاسي پارټۍ سامره چې وې ټول وې چې دا منصوبه موږ ته قابل قبول نه ده، خو ده وې چې نه هم په دې طریقه به یې کوو. د په الیکشن کمیشن باندې چې دا کم زور او جبر شروع کړی و حکومتي سطح باندې، حالانکې دا د الیکشن کمیشن چې دی دا د پخپله د دې چیف الیکشن کمیشنر چې دی دا د لګولی دی او د ده وزیرانو یو خو پکې دا ووایي چې الیکشن کمیشنر دی چې لاړ شو دا وسوځو، بل دا ووایي چې دا د نواز شریف نوکر دی، اوس هم دا لګیا دي دوی وایي. نو چې الیکشن کمیشن باندې دومره بوج دا اچو د دا غوښته چې د ده مرضۍ په مطابق آینده الیکشن کې وشي او دا الکترونیک ماشین او په دې باندې زه به 15 کاله لپاره نور د دې ملک وزیر اعظم جوړ شم. نو لهذا دا ضروري وه چې مونږه دا تبدیلي راوسته. دا تبدیلي دوی د دوی خبره چې تاسو واورئ دوی به وایي چې دوی په بلې دنیا کې لګیا دي. دا تبدیلي آئیني طریقې سره راوستې ده. آئین مطابق دا هغې کې په آئین کې دا شته چې د عدم اعتماد تحریک پیش کېدی شي او هغې باندې چې چا سره اکثریت وي نو هغه به حکومت کې دا وزیر اعظم په سیټ باندې ناست دي. دا سلسله چې شروع شوه په دې کې څنګه دا نږدې شوه، مخکې خو ده پخپله وې، اوس هم د دې ټي وي کې دا هغه چلیږي چې په کومه ورځ دا عدم اعتماد راغی وی چې ما الله تعالی نه ډېر د الله تعالی شکریا ادا کړه چې دوی عدم اعتماد نه اوس ما ګرفت کړی ده. د ده وزیرانو به وی چې کله به راولی دا عدم اعتماد به کله راولی، چې راغی نو اوس دوی وایي چې دا یو سازش دی. دا د امریکې یو نماینده ویلي دی چې دا دلته حکومت بدل کړي او دلته چې دی نو موږ تاسو سره مدد نه کوو، چې دی لرې شي نو موږ تاسو سره مدد کوو. آیا امریکا کو سازش کوي؟ نه هغه زموږ سفیر ته دا وایي چې یاره زه ستاسو خلاف سازش کوم. هغې کې صحیح وجود کې د هغې خط وجود کې صحیح نه بیا سړی ویلی شي. 2 ځله په هغې باندې 2 ځله د سیکیورټي کانسل میټینګ وکړو، په هغې کې فوجیان ناست وو، ټول ناست وو. د فوجیانو د
انټيليجنس ایجنسو دا وایي چې په دې کې سازش هغه نشته هغوی خپل رپورټ مخکې نه ورکړی ټیک ده خو د هغه الفاظ مذمت کول بلکل دا ټیک ده خو دې اوس هم وایي چې نه ګوره دا به خبر خو بدله شوه او چې بله ورځ وایي چې دا خو تېر جولای کې دا دوی دا عدم اعتماد شروع کړی نو وروڼو چې دا د ده دا بیانات روزانه بدلیږي صرف دې نه بدلی د ده یو وزیر وایي چې یاره د فوج چې موږ نه لاس لرې کړ نو زموږ حکومت ختم شو بل وایي چې یاره موږ غلطۍ کړې دي او فوج سره زموږ اختلافات پیدا شو نه هغه اختلافات فوج سره خو د اپوزیشن پارټو نه دی اختلافات پیدا کړي دا خو تاسو په خپل منځ کې کو تاسو داسې حرکتونه کړي یا هغوی درنه تنګ شوي هغوی باندې هم دا الزام لګېده چې تاسو وروسته دي او ګوره چې دا څه صورت حال دی دی خو اوس وایي چې زه وروسته لاړم نو ځکه امریکې دغه کړمه نه جولای کې خو دې وروسته نه وتلی دی وایي چې دا هغه وخت کې افغانستان مسله وه نو ما ځکه دا آرمي دا څه دی جنرال فیض دلته پرېښوده ځکه چې د افغانستان په جولای کې افغانستان مسله نه وه نو دا په لومړني ځل باندې دی چې یو حکومت ختم شي او هغه راشي او هغه په جلسو باندې شروع شي زمونږ د قوم نوجوانان اوس هم دا هغوی دا خیال دی چې دا عمران خان چې څه وایي دا صحیح وایي هغه دې هر څه وایي مونږ خو به حقیقت خلکو ته ښایو چې دا څه کوي نو دا یو خو د خپل کارکردګي پټولو لپاره یو داسې هغه سازش وکړو چې خپل کارکردګي پټه کړي ده وګوره چې اسانه جلسې ده کړي د خپل کارکردګۍ باندې یو منټ خبره نه کړې تا ملک سره څه کړي تا خو ملک تباه برباد کړ تا خو ملک اقتصادي طور باندې تباه کړ ډالر ته ګوره چې کم ځای نه کم ځای ته راورسو قرضې کم ځای نه کم ځای ته ورسېدې غریب هر یو شی چې چېرته بازار ته ځي نو هر یو شی ګران شوی دی دا چا کړي دي کوم تا کړي دي بل چا خو نه دي کړي مونږ اوس هم نه وایو چې تا باندې الزام په دې لحاظ سره لګو مونږ خلکو ته دا وایو چې دا حقیقت دی اوس دا حکومت راغلی دی نوی د دوی اوس مونږ به د عمران خان په دوه طریقې باندې او د دې قوم ته خپل هغه ښایو دوه طریقې باندې یو خو به سیاسي طور باندې د مقابله کوو دې چې څه وایي د هغې موتوړ جواب به ورکوو چې دې دا دروغ وایي مونږ به رښتیا وایو د هغې به موتوړ جواب ورکوو بل دویم دا چې خپل کارکردګي به دې قوم ته ښایو په داسې حالاتو کې حکومت اخیستل داسې آسان کار نه دی شهید وطن آیت محمد خان شیرپو وزیر باجناب الطاف احمد خان شیرپو قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی دا داسې آسان کار نه دی چې په دې حالاتو کې حکومت اخیستل چې هر څه تباه بربادي IMF هغه شی هم خراب کړی ورسې تس نس کړي دي خو بیا مونږ په دې لحاظ سره دا قبول کو چې د قوم ته مزید نقصان ونه رسي قوم ته د نور مشکلات پیش نشي قوم د کم از کم دمره اعتماد وکړي چې یاره انشاءالله تعالی دا ګراني دا هر یو شی چې کوم اوس مشکلات دي چې دې کې به مونږ کمې راولو انشاءالله تعالی دا نه ده چې په یو ورځ کې یو بټن سره به کېږي څه لږ وخت به پکې لګي خو انشاءالله تعالی په دې کې به ډېر فرق راځي او تاسو به هغه ووینئ
چې کومه خبره ما وکړه دې سره زموږ مخکې نه دا مقصد و چې دې ملک کې د الیکشن وشي زموږ دا مقصد و چې هر یو اداره د خپل ادارې کې دننه کار وکړي مداخلت نه کوي زموږ دا مقصد و چې پارلیمان دې په صحیح معنو کې چلیږي زموږ دا مقصد و چې حکم MNA-ګان او MP-ګان دي چې هغوی صحیح د عوامي نمایندګان شي د هغوی په منشا باندې خپل د علاقې خدمت وکړي دې مقصد دپاره مونږ روز یو او څنګه زمونږ د پارټۍ دا خواهش دی چې څنګه دا اصلاحات وشي د انتخابي او هغې کې ټول سیاسي پارټۍ دوی ته هم پکې دعوت ورکوو دوی خو موږ ته دعوت نو راکړی موږ ورته دعوت ورکوو چې راځه کښېنئ الیکشن کې تاسو هم حصه اخلی موږ هم اخلو خو داسې یو نظام باندې جوړول پکار دي چې سبا څوک پرې ګوتې اوچتې نه کړي RTS وغیره چې څنګه هغه وخت کې فیل شو دغه شانتې موږ نه غواړو چې بیا داسې څه وشي او نه موږ غواړو چې دا الکترونیک ماشین چې په هغې باندې دا غریبانان زمونږ د میندې په دې کلو کې هغوی په هغې باندې څه پوهېږي چې کوم ځای کې به کوم بټن به دغه ووایي دا خو د ځان لپاره جوړ کړی ورسره یې دا هغه د بیروني ممالک چې هغه دي هغه هم وایي چې په هغې باندې په الکترونیک هغې باندې هغوی به هم ووټ اچوي هغې کې هم د ګپله کوله زمونږ وروڼه دي مونږ د هغوی هر قسم خدمت کولو ته تیار یو خو هغه د دې لپاره استعمالیږي چې دلته یې ځانګړي کېږي په مختلفو هغې کې د حساب کتاب نه کولو چې 40-50 سیټونو زه په هغې باندې ګټم دا سمندر پار چې کوم زمونږ پاکستانیان دي نو هغه په نټ باندې چې ته هغه کې په هغې کې ډېر څه کیدی شي د هغې لپاره موږ متبادل طریقه کار ضرور غواړو چې هغوی ته د خپل قوم په هغې باندې دی هغه وشي دا څه نه څه طریقې سره دی د هغوی هم منشا پکې شامل دی خو دا کم خاص کر دې صوبې کې چې کم زیاتیات شوي دي او زموږ ته خپل حقوق نه یې میلاو شوي د هغې لپاره به مونږ اواز اوچتو او دې دپاره به هم دې حکومت سره به زمونږ په دې باندې هغه چې لکه اردو ورته وایي چې دا زمونږ د صوبې د حقوقو هغه دي دې کې مونږ سره مدد وکړئ ځکه چې مونږ رستو پاتې شو پاسمانده پاتې شو غربت د لکیر نه لاندې لاړو د بجلی نظام در هم بر هم دی خو څوک وایي چې نن لوډ شیډینګ ختم دی نه دی ختم په دې زمونږ په دې صوبه کې او خاص کر په دیهاتو کې اوس هم 20 ګنټې لوډ شیډینګ کېږي نن د PTI کارکنان او د هغوی نمایندګان روتې دي د بجلی خلاف تاسو په کم څلور کاله چې ستاسو په لاس کې دا نظام نو تاسو ولې دا نظام نه ټیکاو اوس وځئ ورته او څوک چې دا کوم طریقې سره چې دی دا خبرې کوي چې بھائی مونږ به کارکنانو ته وایي چې ورشئ پې د خانه جنګي جوړئ د ملک خانه جنګي مونږ په هیڅ صورت کې هم خانه جنګي نه منو او انشاءالله تعالی دا زموږ کارکنان به روز یو ټول دا صرف د دوی وطن نه دی زموږ هم وطن دی دوی څه زیاتې شوي دي خو ستاسو نه د دوی یو ممبر هم په دې نیشنل اسمبلی کې وګوره یو ممبر هم د دوی د ده خلاف ووټ نه دی ورکړی دا خو د ده اتحادیانو چې کوم د سره راغی شوي وو هغوی ټولو فریاد کو او راغلل دې خوا او هغې نه پس مونږ آئیني طریقه وکړه د غیر آئیني طریقې دا ډیپټي سپیکر یا سپیکر یا د صدر چې کوم هغه کړی دی
دا کوم طریقې سره کوي یا د پنجاب گورنر دا ټول غیر آئیني دي او د دې خلاف به ان شاء الله تعالی دا موږ داسې نه پرېږدو د دې خلاف به ما قومي وطن پارټي جناب عبدالله احمد خان شیرپور کارکنان قومي وطن پارټي د یو خو د خپل کارکردګي په ټوله دویم اوس معاملې روزي چې د ده او د ده کور والا او د هغوی ملګرو چې کومه غلاګانې کړې دي دا خو دوی دا اوس بعضې هغې به یې 30 فوټ 40 فوټ نه دی دا 200 ارب روپو نه زیات دی چې کوم دوی هغه د قوم پیسې لوټ کړې ده او دا به ټول انشاءالله تعالی دا پیسه به راځي واپس یعنې که دوی وایي چې دا زنانه چې دا هغه ده بې ګناه ده نه را دې ولي که نه ملک ته یې راولي چې دلته هغه د بیان نیم مخامخ د پیش شي او دلته عدالتونو کې د مقابله وکړي خو نه دې دفاع کوي د نور قوم دفاع نه کوي د هغه یو د دفاع کوي ځکه چې هلته ټول سلسله دې سره کړی چې دا دې سره تړل شوې ده دا به روزي دغسې دلته هم هغه شوي دي چې دا طریقه دا اوس زمونږ چې کوم کار شوی دی دا 50% دی دا عمل به نور مخکې بوځو چې د ملک کې مونږ غواړو چې بس زر تر سامره زر دا عمل پوره شي چې الیکشن وکړو په دې مزه چې دی وایي چې دا مړه لوی جلسې کېږي ټیک ده دا بعضې کسان د سره و ته ورته دی ورته وایي چې ورځ ده دا خو ورځ ده چې دی وایي شپه ده نو وایي شپه ده په هغې باندې دا حلقې نه ګټلې کېږي د حلقو سیاست ستاسو په لاس کې دی دا علاقې اوسیدونکو په لاس کې دی دا نه چې بھائی خان نے بس یہ کہہ دیا خان نے وہ کہہ دیا خان خو چې اوس دا کومې خبرې کوي نو تا خو بالکل دا خو داسې ښکارېده چې ده خو بس دا سیټ په هېڅ صورت کې هم نه پرېښوده د 15 کاله پس هم نه پرېښوده ده خو فوج کې خپل مرځی سړی راوسته چې هغه به ما سره بیا مدد کوي او دا ګوره چې دې حده پورې یو سړی تلی شي چې مدینه منوره کې چې کوم واقعه وشوه دا خو د ټولو مسلمانانو لپاره یو لمحه فکر دی چې دې حده پورې تلی شي او خپل د مخالفینو خلاف هلته بدر کنځلې په اوچت اواز کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په روزه کې داسې حرکت کول دا زما په خیال یو مسلمان هم دا برداشت کولی نشي او انشاءالله تعالی مونږ دا نه غواړو مونږ دشمني نه غواړو چې کور په کور د دشمني مونږ غواړو چې یو فضا دې جوړه شي زمونږ مسلې ډېرې دي بیروني مسلې هم دي او اندروني مسلې هم دي د خلکو مسلې هم دي او د کوم حالات چې کوم جوړ دي دلته هغې کې خپل یو پوزیشن جوړول دي د هغې لپاره مونږ غواړو چې یو فضا دې جوړه شي او فضا به جوړو دا کوم هغه چې جلسې چې دي دې نه هوا وځي دې غبارې نه هوا وځي زر تر زره اوس په خپله وایي چې یاره کله وایي چې ما پسې دا شروع کېږي ما پسې دا شروع کېږي تا پسې خو هېڅ نه شروع شوی دې ویډیو ما پسې روزي کوم دی دې ویډیو چې چا په زړه کې اغلی نه همداسې هغه خبرې کوي نو لہذا مونږ د دویم هغې ته وایو د قوم ته وایو چې زمونږ نور هېڅ مقصد نشته صرف د ملک د عوام د خپل نماینده په صحیح معنو کې منتخب او
خو ده دوباره الیکشن وګټل نو یا بسم الله په صحیح معنو کې بالکل چې چا وګټله موږ به وایو چې بالکل ستاسو حق دی او کوئ دلته حکومت کوئ نو زه ستاسو بیا بېحد مشکور یم او موږ غواړو چې دا قوم ته دا چې څه شوي دي اوسه پورې د هغې حقیقت د قوم په مخ کې کېږدو قوم ځپلی شوی دی کور په کور فریاد دی چې بھئی د ګرانۍ سره به څه کېږي دا سلسله به انشاءالله تعالی په طریقې سره یعنې دا ملک و چې په دې کې غنم هم زیات و موږ به بهر ملکونو ته لېږه په دې ملک کې به چیني زیات و موږ به بهر ملکونو ته لېږه اوس موږ محتاجه شوي د هغې نو لہذا موږ خپل چې کوم زموږ ګاونډي ملکونه دي د هغې سره او بین الاقوامي سطح باندې چې څومره ملکونه هغوی سره خپل یو تعلق ساتل غواړي همدې طریقې سره یو ملک مخکې کېږي دا نه چې موږ په چا باندې الزام ولګوو چې دې ملک موږ سره دا وکړو موږ سره دا وکړو خپل مقصد دپاره موږ خپل مقصد به پرېږدو او د قوم مقصد به مخکې کوو د پارټۍ مقصد به پرېږدو او د دې قوم هغه اعلی مقصد به مخکې کوو نو بیا به دا سلسله مخکې روانېږي او زه تاسو ته تسلي درکوم چې انشاءالله تعالی اوس په خیر شي او دا سلسله به په صحیح سمت کې روانه شي او موږ او دا قوم به د خوشحالۍ او د امن طرف ته مخ پر ولاړ شي